نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 21مې سپارې خلاصه بیانېږي. الله تعالی دا فرمایي وای مبلغ سړی ته د دوه شیزونو اهتمام کول پکار ده. اتل ما اوحي الیک من الكتاب واقم الصلاه. د دین دعوت ورکول ول داعی او د واعظ نصیحت کول ول واعظ دغه په کار ده چې هغه د دوه شیزونو اهتمام وکړي. اول نمبر باندې د قران کریم تلاوت او دوم نمبر باندې د لمانځه اهتمام کول. صرف المنځ کول دا کافی نه ده بلکې د لمانځه اهتمام کول دا ضروری ده. لمانځه دا انسان د منکر نه او د فحش ګناهونو نه بچ کوي. منکر هغه ګناه ته وایي چې د هغه په حرمت باندې شرعي دلیل موجود وي، او فحشا هغه ګناه ته وایي چې هر عقلمند سړی هغه بده او نامناسبه وګڼي. نو چې کوم کس د قرآن کریم تلاوت کوي او د لمانځه اهتمام کوي ابا دغه ګناه نه الله تعالی بچ کوي. بیا الله تعالی مخکې د هجرت حکم بیان کړی ده. یا عبادی الذین آمنو، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته په مکه مکرمه کې په دین باندې اطلاق د دې لپاره ډېر زیات دشوار او مشکل و. بیا خو اول الله تعالی دوی ته د صبر او د استقامت ول تعلیم ورکړی و، خو په دغه آیات کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وایي که چېرته په یوه علاقه کې په یوه ملک کې تاسې دپاره په دین باندې تاګ مشکل وي، په دین باندې عمل کول مشکل وي، د الله تعالی عبادت کول تاسې دپاره مشکل وي، نو بیا داسې وکړئ چې تاسې د هغې علاقې نه بلې علاقې ته ولاړ شئ، ځکه چې الله تعالی ځمکه دا بالکل وسیع ده او فراخه ده. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. دلته چې کله الله تعالی د هجرت حکم ورکو بیا د ځینې خلکو په ذهن کې دا یوه شبهه پیدا شوله چې مونږ خو دلته د رزق ترتیب جوړ کړی ده، د کاروبار د تجارت ترتیب هم جوړ کړی ده، مونږ که چېرته سفر وکړو یا مونږ هلته د تجارت ول ترتیب څنګه جوړو، پریشانی ورته. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وای ما دومره زیات زناور پیدا کړی دي، یو زناور هم چې کله د یوه علاقې نه بلې علاقې ته ځي، یوه ځای نه بلې ځای ته ځي، هغه خپل رزق د ځان سره نه وړي بلکې الله تعالی دوی ته خپل رزق ورکوي. نو بیا هغه کس چې هغه د ما د اطاعت او د مرضي مطابق یو ملک پرېږدوي بیا به هغه ته زه رزق ولې نه ورکوم. الله تعالی د دوی دغه شبهه چې کومه وه دغه رد کړه چې کوم یو کس هم د ما د اطاعت او د مرضي مطابق یو علاقه یو ملک پرېږدي بیا هغه کس ته هم زه رزق ورکوم. بیا دا خبره بیانوي الله تعالی چې کله به مشرکینو سفر کوه په کشتۍ کې په سمندر باندې، بیا به چې کله په لار کې دوی ته مشکلات راغلل، کشتۍ به خرابه شوه یا به ودرېدله یا به د کشتۍ د ډوبولو خطره وه، بیا په دغه وخت کې دوی د الله تعالی نه دعا غوښتله او بیا په اخلاص سره دوی الله تعالی ته دا سوال کوو چې یا الله مونږ بچ که. بیا به داسې وشول چې الله تعالی به د دوی دعا قبلوله. دغې بنیادي وجه دا نه ده چې دوی ایمان راوړی ده، مؤمن و نه، بلکې د دوی دا یقین و په دغه وخت کې به د دوی دا عقیده جوړه شوله چې دغه مشکل مرحله د مشکل مرحلې نه ایستل په دې مشکل وخت کې ازادي راکول ول ذات صرف الله تعالی ده، الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک مونږ د دې مشکل نه نشي بچ کولی. په دې وخت کې دعا کې د دوی ډېر زیات اخلاص و، دغه اخلاص د وجې نه الله تعالی بیا د دوی د ډوبولو نه او د دوی کشتۍ بچ کړله. بیا داسې وشول چې کله به الله تعالی دوی بچ کړل دوی به بیا شرک اختیار کړ، نو د دې وجې نه الله تعالی د دوی دغه کوم غلط عادت چې و د تردید هم کړی ده او کوم احسان فراموشي چې وه دغه هم الله تعالی تردید کړی ده. دا صورت ختم شو. مخکې بل صورت ته سورة الروم. دغه صورت ته سورة الروم ځکه ویل کېږي چې دغه صورت په شروع کې الله تعالی د ایرانیانو په مقابله کې د رومیانو د فتح پیشنګویي کړې وه او هغه په 2 کاله نه بعد پوره شوله. د دغه مناسبت د وجې نه دغه صورت ته سورة الروم ویل کېږي. او بیا د دغه صورت په شروع کې الله تعالی چې کومه پیشنګویي کړې وه او بیا د یغه نه په هغه کې د 2 خوشخبریو ذکر ده. اوله خو دا ده چې 2 کاله نه بعد به روم دا په ایرانیانو باندې فتح حاصلوي. روم دغه عیسایانو اهل کتابو او د ایران وال چې کوم هغه د ور عبادت کاوه
او داسې دومره خوشخبری دا ده چې په دغه ورځ باندې به الله تعالی مسلمانانو ته په مشرکینو باندې فتح ورکوي. بیا دا آیات چې کومه ده الف لام میم غلبت الروم، په دې کې ټوټل تفصیلی واقعه داسې بیان شوې ده چې په دنیا کې په هغه وخت کې دوه سپر پاور مخامخ سره، یو روم او بل ایران. دا د روم چې کومه دغه عیسایانو اهل کتابو او دا د ایران ول چې کومه دغه آتش پرستو دغه د اور عبادت کوو. بیا داسې وسول چې همیشه به دغه ایرانیانو او رومیانو ته شکست ورکاو او دغه رنګي بیا په مشرکین به چې کوم مکه مکرمه کې هغه به دغه هم دردي هم د ایرانیانو سره به یو مسلمانان تنګول چې ګوره د موږ ملګری ایرانیان نن هغه د رومیانو ته بیا شکست ورکو، به ګوره د موږ ملګری چې هغه نن بیا رومیانو ته شکست ورکو. داسې به مسلمانانو ته د طعنه هم ورکوله. بیا داسې وشول چې دا صورت کله را نازل شو، په دا کې الله تعالی دوه پیشنګویي بیان کړي. یوه خو دا وه چې څو کالو نه بعد به رومیان دا په ایرانیانو باندې فتح حاصلوي، ایرانیانو ته به شکست ورکوي. او دومره پیشنګویي دا وه چې په دغه ورځ باندې به الله تعالی مسلمانانو ته په مشرکینو باندې فتح ورکوي. خو د مسلمانانو د فتح یعنی د رومیانو په ایرانیانو باندې فتح حاصلول دغه بالکل امکان هم نه و. همیشه به ایرانیانو دغه رومیانو ته شکست ورکاو. بیا په دغه وخت کې د کافرانو مصر ابی ابن خلف دغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه شرط لګاو او ورته ویل چې کا مخته نو کالو کې کچيري اهل روم دا ایرانیانو ته شکست ورکیا بیا به زه تاته سلو شان در کوم، او کچيري شکست نه کور په دا مخته نه کاله کې بیا به ته ماته سلو شان راکوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه شرط قبول کو. دا هغه وخت و چې په یو وخت کې د جانبین د طرفونه د دواړو طرفونه د شرط بیانولو اجازه تو پابندي نه وراغله او حرمت نه وراغله. بیا داسې وشول چې وکاله نه بعد بیا اهل روم دا ایرانیانو ته شکست ورکو، روم ته فتح حاصل شوله. او په دغه ورځ باندې غزوه بدر کې مسلمانانو ته فتح حاصل شوله. بیا په هغه وخت کې ابی ابن خلف دغه مړ سوی و، خو په دغه ځای کې د دوی چې کوم بچیانو هغه د دغه خپل پلار شرط د په ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سلوشان ورکړل. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سلوشان ورکړل بیا دا هغه وخت و چې په دغه وخت کې د شرط ممانعت راغلی و، حرمت راغلی و چې شرط دا صحیح نه ده. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې دغه وشان چې کوم دي دغه صدقه که. نو داسې دا د روم فتح الله تعالی دا په ایرانیانو باندې دا ټول تفصیل دلته بیان کړی ده. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي وای ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دغه آیات نه خدا معلومیږي چې په دنیا کې کوم یو انسان باندې کوم تکلیف راسي مصیبت راسي د دغه وجنه د اعمال وجه انسان د اعمال د وجنه په یغ باندې تکلیفات او پریشانی مصیبت راځي. او بیا خلکو دا اشکال کوي چې پیغمبرانو باندې چې کوم مصیبت راغلی او کوم پریشانی راغلی و کوم تکلیفات پر راغلی و یا اولیاء نیکو خلکو باندې کوم مصیبتونه راغلی و، آیا دا هم د دوی د اعمالو وجه؟ نو الله تعالی دلته دا خبره بیانوي وای هر انسان ته چې کوم مصیبت راځي یا پریشانی راځي یا تکلیف ورته راځي هغه د اعمالو وجه نه وي، همیشه د اعمالو وجه نه وي، کله کله د اعمالو وجه وي. خو پیغمبرانو باندې چې کوم مصیبت راغلی او پریشانی راغلی هغه د صرف ازمایش لپاره و. الله تعالی د دې ازمایش کو، د دغه ازمایش د وجه نه به الله تعالی د دې مقام او مرتبه دا هم پورته کوي. دا صورت ختم شو، مختبل صورت ته صورت لقمان. لقمان دا پیغمبر نو بلکې دا یو نیک او بزرگ انسان. بیا د دغه صورت په شروع کې قرآن کریم د آیات نقل کړی ده ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. نظر بن حارث دا یو مشرک کس و، د به د تجارت لپاره لرو ملکو ته سفر کاوه. بیا په یغو ملکو کې د بادشاهانو د زړو بادشاهانو قصې کہانی د یغو کتابونه به راوړل او داسې وینځي به د هم اخیستل هغه به هم راوړلې او د هغې باوجود
د به داسې کول چې د مکې خلک به یې جمع کړل او ده ته به وویل خلکو ته چې تاسې ته محمد هغه د عاد او د سمود او د تیرو خلکو زړې زړې کهانۍ بیانوي، دلته راشئ پرېږدوئ، زه به تاسې ته نوې نوې کهانۍ خوږې خوږې خبرې بیانوم. د ده مقصد دا و چې خلک په نبي علیه صلات وسلام باندې ایمان نه راوړي او قرآن کریم خپل ځان باندې قرآن کریم باندې دوی عمل نه وکړي، دوی اسلام قبول نه کړي. دغه د وجې نه د خلک دا د لارې نه رد کاوه لرې کاوه یې بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وایي هغه خلک چې هغه د الله تعالی نه د غافلولو دپاره د خبرې اخلي، بهر ته سفر کوي، یو شی اخلي بل شی اخلي، چې هغه خلک د الله تعالی نه غافله سي، وایي د داسې کس دپاره ډېر دردناک عذاب ده. بیا ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله، لقمان د خپل بچی ته دا نصیحت کاوه چې ته د الله تعالی سره څوک شریک مه جوړوه، شرک مه کوه، او که یو وړوکی شی وي دا بیا هم الله تعالی حاضرولی شي، او داسې امر بالمعروف کوه، نهی عن المنکر کوه، او داسې لمونځ قایموه او اخلاق ښه اخلاق، او داسې چا سره چې میلاویږي په ښه ټنډه باندې میلاویږي ورسره چا سره لالچ مه کوه. دا ټول نصیحتونه لقمان خپل بچی ته بیان کړي دي. دغه صورت نوم صورت لقمان ځکه ده چې په دې کې لقمان خپل بچی ته دغه نصیحتونه بیان کړي دي، وجې نه دغه صورت ته صورت لقمان ویل کېږي. ان الله عنده علم الساعه، دلته الله تعالی 15 شیزونه داسې بیان کړي دي چې دغه علم الله تعالی ته ده. اسې خو د هر شي علم دا الله تعالی ته شته، خو دلته بالخصوص الله تعالی 15 شیزونه بیان کړي دي. دغه بنیادی وجه دا ده چې دې باره کې به نجومیانو ډېر زیات خلکو ته خبرې ورکولې چې دا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده، خلک به ګمراه کول. نو الله تعالی دا خبره ورته بیانوي، وایي د قیامت علم ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم دا صرف ماته ده چې قیامت په کله راځي او کله به نه راځي. او دوم نمبر باندې الله تعالی فرمایي وینزل الغیث، او باران به کله راوریږي او کله به نه راوریږي، دا ټول ماته علم ده، د ما نه بغیر بل هیچا ته علم نشته. او درمه خبره دا ده چې د مور په رحم کې بچی دا هیچا ته علم نشته. نن سبا ډېر داسې خلک دي چې هغه د الټراساونډ په ذریعه باندې هغه اندازه لګولی شي، خو د دغه نه مراد دا ده چې الله تعالی ته د دغه علم شته چې دا ژوندکی به نیک وي یا به بد وي، د دغه اعمال به څه وي، د دغه به درجه کومه وي، دغه مستقبل کې څومره کار کوي، څومره وخت به دا ژوندی وي، څومره وخت نه بعد به دی مړ کېږي. او بیا الله تعالی ته د دغه علم شته چې کله اول دی رحم ته نطفه ورولویږي، الله تعالی ته بیا هم علم دا چې دا به نر وي او که ښځه به وي، رحم شته او که نشته. او د الټراساونډ په ذریعه باندې 4 میاشتې نه بعد یا څه وخت نه بعد اندازه پته لګېږي، هغې نه مخته د اندازه نه لګېږي. خو د دغه مقصد بنیادی دا ده چې الله تعالی ته د دغه انسان د هر عمل پته شته چې دا به نیک وي او که بد به وي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، وایي انسان به سبا څه کوي، بله میاشت کې به څه کوي، کال ته به څه کوي، دغه علم هم صرف الله تعالی ته ده. او بل الله تعالی دا بیانوي وایي انسان به په کوم ځای کې مړ کېږي، دغه علم هم صرف الله تعالی ته ما نه بغیر بل چاته دغه علم نشته. دا ټولې خبرې الله تعالی دلته بیان کړي دي. دا سورت لقمان د ځای باندې ختم شو، مخته بل سورت ته سورت احزاب. دغه سورت ته سورت احزاب ځکه وایي چې په دغه سورت کې د غزوه احزاب تذکره الله تعالی بیان کړې ده. بیا د دغه سورت په شروع کې الله تعالی دا 3 غلطو خبرو تردید بیان کړی ده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، په عربو کې 3 خبرې ډېرې زیاتې مشهورې وي. اوله خبره خدا و چې کوم یو کس به زیات ذهین و د خبرې بالکل ولې ته به ورسېده، په خبره باندې به پوهېده، بیا به ده ووایي چې دغه انسان 2 زړونه دي. الله تعالی د خبرې تردید وکړي چې د انسان زړونه 2 نه دي، زړه یو ده خو د انسان رایې 2 وي. یو دا وي، نن سبا ځینې خلک داسې وایي چې د ما یو زړه خو دا وایي بل زړه مې دا وایي، نه، بلکې زړه یو ده خو د زړه رایې 2 دي چې د ما یوه رایې دا ده او یوه رایې مې دا ده. الله تعالی د دغې تردید هم بیان کړی ده، وایي ما یو انسان ته هم 2 زړونه نه دي ورکړي. او په عربو کې دویمه خبره دا مشهوره وه چې هغه به چې کله خپلې ښځې ته دا وویل چې ته په ما باندې داسې یې لکه د ما د مور شنځۍ، بیا به دوی د خپله ښځه داسې ګڼله لکه خپله مور،
لکه څرنګه چې په انسان باندې خپل مور حرامه ده داسې به د خپل ښځه هم په ځان باندې مستقل د همیشه لپاره حرامه ګڼله حالانکه زهار سره خورش ختم کیږي. الله تعالی دغه تردید هم بیان کړی دا وایي کله چې تاسو ښځې ته داسې الفاظ استعمال کړئ بیا هغه په تاسو باندې داسې نه حرامېږي لکه مور د همیشه لپاره بلکې څه وخت نه بعد بیا هم د تاسو لپاره حلالېدلی شي. او درم نمبر دا وه چې کوم داسې کسانو چې هغه به دی متبنه هغه ته به یې د بچي نه ویل حقیقي بچی به نه و خو دی به د بچي نه ورته ویل دا به د ما بچی ده دی به هم دغه حقیقي بچی شماره او په وراثت کې به یې حصه ورکوله او چې کله به هغه مړ شو یا به طلاق ورکړو یا به د هغې د ښځې سره نکاح نه کوله د ځان لپاره به یې د همیشه دپاره حرامه ګڼله لکه څرنګه چې د حقیقي زوی ښځه وي. نو الله تعالی د دغو دریو سره خبرو تردید بیان کړی ده. بیا مخته د غزوه خندق واقعه الله تعالی بیان کړی ده یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. دلته د غزوه خندق په مختلف پهلو باندې دا واقعه بیان شوې ده. مشرکین د مکې چې کوم مشرکینو دا چې کله جنگ بدر کې دوی ته شکست میلاو سو بیا دوی داسې وکړل چې ډېر زیات لشکر دا ټول لشکر چې کوم کافران دی سره جمع کړل په مدینه منوره باندې دوی حمله کوله. دوی دا پلان جوړ کړ او بیا داسې وشول چې دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته هم خبر راغی چې دوی خو مدینه باندې حمله کوي او د صحابه کرامو نه مشوره واخیستله او په دې کې یو صحابي چې کوم سلمان فارسی رضی الله عنه دغه دا مشوره وکړه چې موږ به د مدینې نه بهر ته یو خندق جوړ کړو او بیا داسې وشول چې د یوې میاشتې پورې دغه مشرکینو به مدینه منوره باندې رابدل وو او د مسلمانانو محاصره یې کړې وه. یوه میاشت نه بعد بیا الله تعالی خپل قدرت سره هوا وچلوله بهرحال بیا مشرکین واپس ولاړل. دا نه بعد مدینه منوره کې چې کوم بنو قریظه و دغو هم سرکشي اختیار کړې وه نافرماني یې کوله. بیا داسې وشول چې مسلمانانو د دوی محاصره وکړله او هغه نه بعد یو صحابي و حضرت سعد رضی الله عنه د هغه په مشوره سره بیا دوی داسې وکړل چې دغه بنو قریظه کوم بالغ کسانو نارینه هغه قتل کړل او کوم ښځې چې وي یا داسې نابالغ بچیانو د هغو نه غلامان او وینځې جوړې کړلې. داسې دا ټوله تفصیلي خبره بیان شوې ده. بیا مخکې الله تعالی د ازواج مطهرات تذکره بیان کړې ده چې کله غزوه خندق او بنو قریظه دغه کې مسلمانانو ته فتح میلاو شوله بیا په دغه وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې چې کومې وي هغې یوه جایزه مطالبه وکړه د نفقې د زیاتولو دپاره. بیا په دغه وخت کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده د اصل کې د ازواج مطهرات دپاره دا خبره نامناسبه وه. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیان کړې ده وایي دوی ته دوه اپشن دي دوه اختیارات دي. یا خدا ده چې کچیرې دوی د الله رسول سره وخت تیري کول غواړي بیا د دوی خپل سوچ بدل کړي نفقې د زیاتوالي مطالبه دې نه کوي او کچیرې دوی د دنیا خواهشات او زیب او داسې زینت غواړي بیا د دوی داسې وکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام دې پرېږدي او قربان شم په داسې ماندیو باندې بیا دوی اول صورت اختیار کو دی بالکل خپل رائے بدل کړه سوچ بدل کړه او دوی چې موږ نبی علیه الصلاة والسلام اختیارو. داسې دا ټول تفصیل الله تعالی بیان کړی ده. الله تعالی دې موږ تاسې ته په دین باندې سمجھ را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسې د هر قسم منافقت نه او د هر قسم ګناهونو نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.